د لفظ مستعمل دویم قسم دی مرکب. د مرکب تعریف دا دی چې مرکب دا د دوو یا د دوو نه د زیاتو کلمو نه جوړ شوی وي. مرکب دا د دوو کلمو نه یا د دوو نه د زیاتو کلمو نه جوړ شوی وي. خو که دغه دواړه کلمې حقیقتاً په لفظونو کې موجود وي، لکه زید عالم، نو دلته اوس دو کلمې دي، یو زید دی او یو عالم دی، او دواړه دا په لفظونو کې موجود دي. او خوا که دا دواړه حقیقتاً په لفظونو کې موجود نه وي، بلکې یو کلمه موجوده وي او یو حکماً او تقدیراً موجوده وي. مثلا اضرب، ته ووهه. نو دلته اگر چې مونږ ته په ظاهر کې صرف اضرب په نظر باندې راځي، لیکن په دې کې انت ضمیر دا پکې مستتر دی، دا پکې پټ دی. نو دا اضرب دا هم کلام دی، یو کلمه حقیقتاً موجوده ده او دا دویمه کلمه دا حقیقتاً او حکماً دا موجوده ده. نو صاحب کتاب فرمائی مرکب جو دو یا دو سے زیادہ کلموں کو جوڑ کر بنایا جائے. بیا تدی مرکب دو قسمونه دی، یو قسم دی مرکبی مفید او دویم قسم دی مرکبی غیر مفید. مرکبی مفید دی ته وایي چې کله متکلم هغه چاته وایي چې څوک خبره کوي، چې کله متکلم خبره وکي او متکلم خاموش شي، نو چې کم مخاطب دی، کم اوریدونکی دی، نو دې ته څه فایده ورسي، نو دې ته مرکبی مفید وایي. مرکبی مفید دې ته وایي چې متکلم یو خبره وکي او کم اوریدونکی دي، کم مخاطبین دي، نو هغوی ته د متکلم د خبرې نه څه فایده معلومه شي، نو دې ته مرکبی مفید وایي. مفید باندې فایده ورکول، نو دې ته هم مرکبی مفید ځکه وایي چې دا مخاطبینو لره فایده ورکوي. او تدې چې کم مقابل دی مرکبی غیر مفید، په دې باندې به آینده بحث راځي، خو دې ځای کې مونږ ته دې تعریف کوو. مرکبی غیر مفید دې ته وایي چې متکلم کله خبره وکي، نو چې کم مخاطبین دي نو هغوی ته څه فایده ونه رسیږي، نو دې ته مرکبی غیر مفید وایي. غیر مفید ورته ځکه وایي چې دا فایده نه ورکوي. نو صاحب کتاب فرمائی مرکبی مفید جب متکلم خاموش ہو جائے تو مخاطب کو فائدہ معلوم ہو. او مرکب مفید ته دو نور نمونه وایي، یو نوم دی جمله او بل نوم دی کلام. چونکې دې کې دوه کلمې یو ځای شي، نو کله چې دوه کلمې یو ځای شي نو دې نه جمله هم جوړېږي او د دې نه کلام هم جوړېږي. نو د مرکب مفید دو نور نمونه دي، یو نوم دی جمله او بل نوم دی کلام. مشهور نوم جمله ده. وسه مثالونو سره وضاحت کوي. لومبه مثال دی زید کاتب، زید لیکون کې دی. نو چې کله ما دا خبره وکړه چې زید کاتب، نو چې کم اوریدون کې دي نو هغوی ته فایده معلومه شوه، زما دی خبرې مخاطبینو لره اوریدونکو له فایده ورکړه چې زید څه کوي، زید لیکل کوي. لہذا دا زید کاتب دا مرکب دی. مرکب ولی دی ځکه چې د دوو کلمو نه جوړ دی، او مفید ولی دی ځکه چې مخاطبینو لره فایده ورکړه. دویم مثال دی جلس عمر، عمر کیناس. نو چې کله ما دا خبره وکړه جلس عمر، زه خاموشه شوم، نو کم زما اوریدونکي دي نو هغوی ته دې فایده معلومه شوه، او هغه فایده څه ده چې عمر دا کیناس. لہذا جلس عمر دا مرکبی مفید دی. په دې سلایډ نمبر 29 باندې د مرکب مفید ته دې ډېر مثالونه ذکر کړي دي. موږ دغه مثالونه ذکر کوو. لومبه مثال دی العلم نور، علم نور دی، دا مرکبی مفید دی. الولد نائم، ماشوم دا اوده دی. کتب ناصر، ناصر لیکل وکړل. پنځم نمبر خالد عالم، خالد عالم دی.
دریم نمبر الله احد، الله یو دی. او شپږم نمبر کسر ابراهیم الاسنام، ابراهیم علیه السلام بوتان مات کړل. نو که موږ وګورو نو دا کمې شپږ جملې دي، نو دا کمې 5 جملې دي په دې شپږو کې، نو دا د 2 کلمو نه جوړې دي. العلم نور، الولد نائم، كتب ناصر، خالد عالم، الله احد. نو دا 5 جملې دا د 2 کلمو نه جوړې شوې دي، لہذا دا مرکب دی. او چونکې دا مخاطب له فایده ورکوي، هغې ته د یوې خبرې علم راځي، نو دې وجې نه دا مرکب مفید دی. او کومه اخرنۍ جمله ده کسر ابراهیم الاسنام، نو په دې کې بیا 3 کلمې دي، یو کسره ده، دویم ابراهیم او دریم اسنام. او موږ مرکب مفید دې ته وایو چې هغه د 2 کلمو نه جوړ وي یا د 2 نه د زیاتو نه جوړ وي. که بالفرض اوس دلته داسې وی چې صرف العلم لفظ وي، العلم، چې ما داسې ویلی چې العلم، یا ما داسې ویلی چې نور، نو دې مخاطب له څه فایده نه ورکوله. خو چې کله ما دا دواړه کلمې دا را یوځای کړې، نو تدې نه یو جمله جوړه شوه، تدې نه کلام جوړ شو او دې مخاطب له فایده ورکړه. یا دغه شانتي کسره ابراهیم الاسنام، چې کله دا 3 ونه کلمې مونږ ځان له وایو چې کسره مات کو، نو مخاطب له پوره فایده ورنراله. یا زویم چې ابراهیم ابراهیم ابراهیم، نو مخاطب له څه فایده نه ورکوي. یا زویم چې اسنام اسنام اسنام، نو مخاطب له څه فایده نه ورکوي. خو چې کله دا 3 وړه کلمې ما را یوځای کړې، دې له ما ترتیب ورکو، نو کسر ابراهیم الاسنام، اوس مخاطب له فایده ورکړی شوه چې ابراهیم علیه السلام بوتان دا مات کړي دي. نو دا مرکب مفید دی. مرکب مفید موږ څه ته وایو چې هغه مخاطب له فایده ورکوي. اوس راځو مونږه سلاید نمبر 32 لا د مرکب مفید تدې اقسام لره. مخکې دا خبره مونږه ذکر کړه چې مرکب مفید دته جمله هم وای او کلام ته هم وای، خو مشهور نوم د مرکب مفید جمله ده. نو اوس تدغه مرکب مفید یا تدغه جمله دواړه یو سیز دي، تدې اقسام ذکر کړي. نو د مرکب مفید یا د جملې تدې 2 قسمونه دي. یو قسم دی جمله خبریه او دویم قسم دی جمله انشائیه. په دې باندې با اخوا تفصیلی بحثونه دا بر روان وي. د جملې 2 قسمونه دي، یو قسم دی جمله خبریه او دویم قسم دی جمله انشائیه. جمله خبریه څه ته وایي؟ جمله خبریه دا هغه جملې ته وایي چې دا هغې کوم ویون کې دی هغوی ته د رښتیاو یا د دروغو نسبت کېدی شي. جمله خبریه دا هغې جملې ته وایي چې د هغې کوم ویون کې دی هغې ته مونږ رښتون هم ویلی شو او دروغجن ورته هم ویلی شو. مثلا زه دا خبره وکم چې زید عالم، زید عالم دی، نو دا جمله خبریه ده. نو زما په دې خبره کې دا احتمال هم شته دی چې ما رښتیا ویلي چې زید عالم دی، او دا احتمال پکې هم شته دی چې ما دروغ ویلي زید عالم نه وي. نو جمله خبریه دا هغې جملې ته وایي چې په هغې کې د صدق او د کذب احتمال وي، په هغې کې د رښتیا او د دروغو احتمال وي. د هغې ویونکي ته مونږ د رښتیا یا د دروغو نسبت کولی شو. دلته مثال ذکر کړی دی لکه کتب ناصرون، چې ناصر لیکل وکړل. یو کس موږ ته داسې خبره وکړي، نو اوس په دې جمله کې دا احتمال هم شته دی چې متکلم دا کومه خبره کړې ده کېدای شي چې دا رښتیا وي، او دا احتمال پکې هم شته دی چې دا دروغ وي. نو جمله خبریه دا هغې جملې ته وایي چې د هغې ویونکي ته مونږ د رښتیاو یا د دروغو نسبت کولی شو. دغې متکلم ته مونږ یا صادق هم ویلی شو او دغې ته د کاذب نسبت هم کېدی شي. بیا ته دې جمله خبریه 2 قسمونه دي، جمله اسمیه، جمله فعلیه. په دې باندې ان شاء الله تعالی تفصیلی بحث را روان دی. د جملې دویم قسم دی جمله انشائیه. دا د جمله خبریه الټ دی. جمله انشائیه د هغې جملې ته وایي چې د هغې کوم ویونکی دی هغې ته رښتونه یا دروغجن دا نه ویلی کېږي، ځکه چې هغه حکم کوي یا د یوې خبرې نه
څوک منع کوي نو هغې ته د رښتیاو یا د دروغو نسبت نه کیږي. نو جمله انشائیه دا هغې جملې ته وایي چې د هغې کوم ویونکی دی نو هغې ته رښتونی یا دروغجن دا نه ویلی کیږي. مثلا یو کس داسې وایي چې انصر، تا ته یو کس وایي چې انصر ته مدد وکړه، نو موږ داسې نه وایو چې دې رښتیا وویل یا دې دروغ ویل، بلکې هغه موږ ته د یوې خبرې حکم کوي. یا تا ته هغه وایي چې لا تنصر، ته مدد مه کوه، نو موږ داسې نه وایو چې دې دروغ ویل، ځکه چې هغه تا له خبر نه درکوي، بلکې تا نه د کار د کولو طلب کوي چې ته دا کار وکړه، یا تا د یو کار نه منع کوي چې ته دا کار مه کوه، یا ستا نه سوال کوي چې هل ضرب زیدون، آیا زید وال کړي دي، نو هغه تا نه سوال کوي. د رښتیاو د دروغو احتمال اله راځي چې کله تا له څوک خبر درکړي. مثلا زه چې زید مړ دی یا زید سکول ته تللی دی، نو په دې کې اوس د رښتیاو د دروغو احتمال شته دی. لیکن که تا ته یو کسو حکم کوي چې ته دا کار وکړه یا ته دا کار مه کوه، نو په دې کې اوس د رښتیاو د دروغو احتمال نشته دی، ځکه چې په دې کې خبر نه دی. نو کم جمله ده یا مرکب مفید دی، ته دې دوه قسمونه دي، یو قسم دی جمله خبریه او دویم قسم دی جمله انشائیه. ته دواړو تعریفونه مونږ ذکر کړل، اوس راځو مونږ د جمله انشائیه ته دې 10 قسمونه صاحب کتاب ذکر کړي دي. د جمله انشائیه لومبی قسم دی امر. د امر معنی دا ده چاته د یو کار حکم کول. امر معنی څه ده؟ چاته د یو کار د کولو حکم کول. مثلا تدې مثال ورکړی دی اذهب، مثلا زه تاته ویم چې اذهب ته لاړ شه، نو ما تا نه د تللو مطالبه وکړه چې ته لاړ شه، او تدې ترجمه مې لیکلې ده توجه. نو د جمله انشائیه لومبی قسم دی امر. امر څه ته وایي؟ چاته د یو کار د کولو حکم کول، د چا نه د یو کار د کولو مطالبه کول. او بیا دویم نمبر قسم دی د جمله انشائیه نهی. دا د امر الټ دی، د چا نه د یو کار د نه کولو مطالبه کول، یو کس د کار نه منع کول. تدې مثال ورکړی دی لا تحزن، ته مه خفه کېږه، یا لا تشرب، ته اوبه مه څښه، لا تأکل، ته خوراک مه کوه. دریم نمبر قسم دی استفهام. استفهام باندې چې تا ته د یوې خبرې علم نه وي او ته د هغې په باره کې د چا نه معلومات کې، د یو ناشنا خبرې نه، هغه خبره چې د هغې نه ته ناواقفه یې، جاهله یې، د هغې نه ځان خبرول، نو دې دپاره انسان سوال کوي، نو دې ته څه وایي؟ استفهام. ته دلته مثال ورکړی دی اانت یوسف، آیا ته یوسفي، آیا ته یوسفي. یا بل مثال هل ضرب زیدون، آیا زید وال کړي دي، نو دا استفهام دی، د یو څیز په باره کې سوال کول. څلورم نمبر قسم دی تمنی. تمنی باندې آرزو کول، تمنا کول. مثلا لیت زیدا حاضر، کاش چې زید حاضر وي. یا په نور کتابونو کې مثال ورکړی دی لیت الشباب یعود یوما، لیت الشباب یعود یوما، کاش چې ځواني یو پیر بیا راغلی وي. نو چې کومه تمنی ده، آرزو ده، نو دا چې کوم ممکن څیزونه دي په هغې کې هم انسان تمنا کوي، او چې کوم ناممکنه څیزونه دي، ځکه چې ځوانۍ راتلل خو ناممکنه دي، لیکن په دې کې هم انسان آرزو تمنا د هغې کولی شي. لکه څنګه چې د قیامت په ورځ به کافران وایي یا لیتنی کنت ترابا، چې کاش زما نه څه جوړ شوي وي؟ خاورې جوړې شوي وي، یا زه خاورې وي. پنځم قسم دی د جمله انشائیه ترجی. ترجی معنی امید کول، امید ساتل. تدې مثال دی لعل عمرا غائب، امید دی چې عمر غائب دی، یعنی زما غالب دا ګمان دی او زما دا امید دی چې عمر دا غائب دی، عمر موجود نه دی. یا لعل استاذا حاضر، امید دی چې کوم استاذ دی هغه حاضر دی. یا لعل استاذا غائب، امید دی چې استاذ هغه موجود نه دی. شپږم قسم دی عرض. عرض دې ته ویل کېږي چې متکلم مخاطب په نرمۍ سره په یو کار باندې آماده کوي، نو دې ته څه ویل کېږي؟ عرض ویل کېږي. په نرمۍ سره متکلم
مخاطب په یو کار باندې آماده کول برانګیخته کول نو دې ته څه ویل کېږي عرض ویل کېږي تدې مثال الا تجلس معنا فتشرب اللبن وته زمون خواته ولې نه کېناستلې کچېرې ته زمون خواته کېناستلې وې نو تا به څه کړي وې شوده به دې څکلې وې نو دا عرض دی الا تجلس معنا ته زمون خواته ولې نه کېناستلې فتشرب اللبن نو تا به څه کړي وې شوده به اسکلی وي نو دلته متکلم مخاطب ته دا وایي که ته بالفرض زمون خواته کېناستلی وې نو تا به څه کړي وې شوده به اسکلی وي د جمله انشایي اووم قسم دی عقود انسان چې د اخیستلو او د خرڅولو په وخت کې کومې خبرې کوي کوم عقد متکلم او مخاطب په خپل منځ کې کوي نو دې ته څه ویلی کېږي عقود ویلی کېږي مثلا دلته لفظ دی عقدت البيع چې ما مضبوطه بیع وکړه یعنی ما اخیستل خرڅول وکړل نو دا دې ته عقود ویل کېږي یا متکلم وایي چې بعتو او یا کم یعنی بایع وایي بعتو ما خرڅ کړل او مشتری وایي چې اشتریتو ما واخیستل نو دا عقود دي د اخیستلو او د خرڅولو په وخت کې یا د متکلم او مخاطب چې لین دین کوي په خپل منځ کې څه معامله کوي په دغه ټیم کې چې دا کم الفاظ وایي د یو معاملې د انعقاد دپاره د یو معاملې د جوړولو دپاره چې د کم الفاظ استعمالوي نو دې ته څه وایي عقود وایي او اتم نمبر قسم دی قسم والله لانصرن المظلومین د الله په ذات مې د قسمي چې زه به د مظلومینو د هغې مدد به کومه نو دا هم د جمله انشائیه قسم دی او نهم نمبر دی ندا आवाज کول څوک رابلل لکه یا زکریا ای زکریا نو دا ندا دا هم د جمله انشائیه قسم دی او کوم لسم او اخرنی قسم دی نو هغه تعجب په یو څیز باندې د حیرانتیا اظهار کول تدې مثال ورکړی دی قتل الانسان ما اکفر ما رجائے انسان کتنا ناشکر ہے انسان هغه د قتل کړی شي تباه او برباد دی کړی شي دا څونه ناشکره دی نو دا د انسان په کم ناشکرۍ ده نو په هغې باندې د تعجبو د هغې اظهار دی نو مونږه د جمله انشائي تعریف دا کړی چې جمله انشائیه دا هغه جملې ته وایي چې د هغې کم ویونکی دی نو هغې ته د رښتیاو او د دروغو نسبت دا نه کېږي او بیا مونږه د جمله انشائیه 10 قسمونه ذکر کړل سره د مثالونو امر نهي استفهام تمنی ترجی عرض عقود قسم ندا او تعجب